ولې هغه وخت کې انساني حقوق نو د انساني حقوق صرف او صرف د یو سیاسي جماعت یا د یو کس لپاره دي نه انساني حقوق د ټولې دنیا د خلکو لپاره دي او په انساني حقوق کې بیا دا نشته چې دا مسلم دی او دا نان مسلم دی نه بیا به حیثیت انسان دی نو که هر مذهب سره تعلق ساتي او د هغې انساني حقوق پامال کېږي نو د هغې تحفظ پکار دی نو بس صرف د عمران خان انساني حقوق دي خال افغان به یو بل خبره ته پکې وکم ګورې د عمران خان کې هم ډېره دلچسپي نشته دې وخت کې مونږ یو په چاینا بلاک کې امریکا دا نه غواړي امریکا ستا د اټمي قوت چې کوم دی د دې دغه را ستا دې خوا ګوادر یا چاینا سره چې ستا کې مې منسوبې شوي بلکې د عمران خان په دور کې ډېر ډاکومنټس هم امریکې ته مطلب داري د ګوادر او د سی پیک او دا قسمه معاهدې چې کومې شوي دي نو دا قسمه پروف حالان کې دا هم د سیکرټ اکټ خلاف ورزي ده بحیثیت د وزیر اعظم چې ته حلف والې بحیثیت د وزیر اعظم چې ته حلف والې یا بحیثیت د آرمي چیف یا د پریزیډنټ یا د ډي جي ایسایي چې ته حلف والې نو ته بون شوې چې ستا مخې ته کوم پیلونه تېرېږي را تېرېږي د دې سیکرېسي به ته وټکې نه خدای رکي چې ته د ځنکدنه پورې لاړ شي د مرګه پورې لاړ د ریټایرمنټ نه بعد خبره کوم چې ته ریټایر هم چې او د ځنکدنه پورې لاړ شي نو هم به دا راز چې رب څه پړې کې دا را چې چېره دې وخت کې خو لږ حقیقت ووایه نو دا حقیقت نه وي دا تا چې پسه تا ته تنخوا میلوره کوم سوګند تا پورته کړی کوم سوګند دا د هغې خلاف ورزي ده نو او ستا ډېر رازونه پات شوي یا د وزیر اعظم هوس نه شوي یا د جرنل پیز نه شوي نو امریکا د سی پیک خلاف ته امریکا ګوادر کې چاینا سکۍ خلاف ته ولې سی پیک چې څنګه راغی د په حکومت کې بنده نه امریکا د چاینا او د پاکستان دا دومره قریبي دوستي د دې خلاف ته نو داسې ډېرې خبرې ښه د امریکې په میزایل پابندي ولګوله که نه دلته کې دا لونډې لپاړې په سوشل میډیا باندې چې دوی دا کوم انتشار پیدا کو کومې پروپیګنډې او کوم ډېر عجیبه عجیبه پوسټونه او ټویټونه دا یو سیسټم یې روان کې که نه نو لکه دا ملک دشمني نه ده عرب خان میمانه که تپوس کې دوی له پکار چې زه هم دوی د شهباز شریف نه مخکې شوی او مذمت یې کړی دوی په دې ملک کې سیاست کوي پی ټي آی یاد هم عمران خان یاد هم بیرسټر ګوهر یاد هم سلمان اکرم راجا یاد هم اسد قیصر یاد هم چې دوی د بلاول دی او د شهباز شریف نه مخکې مذمت کړی وي چې به اسرائیلو له خو ته کولو وسله ورکې اټمي قوت ورکې انډیا له ورکې نو هلته مطلب دا بین نشته هلته پابندي نشته او دلته پاکستان چې صرف او صرف په دې مقصد خپل دفاعي ځان مضبوطوي چې ما سره خوا کې زما په پوله چې کوم دی انډیا زما دشمن دی که دې په ما اټیک کوي نو زه به جوابي حمله کوم د دغې لپاره پاکستان مطلب دا خپل دفاعي سطح باندې ځان مضبوطوي نو د هغې لپاره خو ته کې او په خپله چې انډیا له ته ورکې دا اسرائیلو څونه وکړل په څانه ملکونو کې مطلب دا اټیک وشو اول صرف او صرف د فلسطین شهدا ته راغونډ کړه زموږ بیت المقدس دغه تنکي ماشومان په هغې دا صرف او صرف په دې لږ وخت کې د فلسطین شهدا ته راغونډ کړه چې په هغې کې ستا د مور دغې قطره بچي هم شامل دي نو ولې دغلته انساني حقوق نو دغلته مطلب دا چې خلاف ورزي نه وه بین الاقوامي کولو خلاف ورزي وه بین الاقوامي خلاف ورزي نه وه د اقوام متحده خلاف ورزي وه نو دغلته امریکا خاموش ده د پاکستان دپاره خو زه تا ته یو بله خبره کوم تر کومې پورې چې ډونالډ ټرمپ یا د هغه ملګرو هلپ نه اخیستی که نه نو دا انفرادي خبرې دي حکومت پاکستان لا په هغه انداز کې جواب نه ورکوي بلکې دا حکومت موقف هم راغلی دی چې د هغه کوم چې هغه هم جنس پرست چې کوم دی که نه حالان کې دغلته ګورې شهبازګل کلو پروګرام کړی دی چې که دا دلته موږ د پی ټي آی حکومت راغی نو موږ به دا قانون لاګو دا چې هلک به د هلک سره واده کوي دا هلک سره هم جنس پرست دې خلکو ته ویلي څه به وي چېرته ذهن ته دا خبره روشي ګوره د اسلامي نړۍ د لیډر خبره کوي د مسلمانۍ خبره کوي نن حافظ نعیم الرحمن چې کوم دی د جماعت اسلامي خوا چې دوی بي ټیم و هر ځای کې سپورټ کړی کراچۍ کې ورته سیټ پرېښی دی نن هغه وایي چې ته ګولې کې وچلایي هغه دا خبره کوي چېرې د فلسطین دا مزاحمت خو لږ وکړی که نه مزاحمت خو لګېږي که نه نن سبا مطلب دا دی که اسرائیل پې خفه کېږي که نه بل څوک یې نوم پې دوی خفه کېږي تا ته پته لګي دې وخت کې مطلب دا دی کوم مذاکرات چې روانو په هغې کې بنیادي دا خبرې دي چې حکومت پاکستان دی په مطلب دا دی چې
ډېر کولو نه راځي دغه اړخ ته که نه، خو د حکومت چې ورته بار بار وایي چې تاسو خپل ډیمانډ په ریټن فارم کې راکړئ او دوی یې په ریټن فارم کې نه ورکوي.